ډېر زیاته د شرم او د افسوس خبره ده یار. ستاسو نه زما بالکل دا امید نه و چې یو پښتون دغه شانته کې مذاق والا پوسټ کولی شي. ستاسو نه ریحان زیب خان او دغه قربانیان هیر شولې. څنګه چې تاسو ته پته د ریحان زیب خان نه بعد دغه رور مبارک زیب خان چې کوم دی الیکشن ته ولاړ دی او د هغې د خاندان هم تاسو ته پته ده چې ریحان زیب خان په خپله باندې خپل کور هم نه و. خدمت یې چې کوم دعوا مو کړی او عزت الله پاک کوم ورکړی نو هغه د یو پرایم منسټر نه هم زیات و. مبارک زیب خان د دې خلکو او د دې عوامو په وینا باندې ډېر زیات منتونو نه بعد هغه الیکشن ته ودراو چې راشه ته الیکشن ته ودرېږه. نو چې کله هغه الیکشن ته ودرېد تاسو ته ښه پته ده چې هغه د غریب خاندان سره تعلق ساتي. خپل اوس داسې مالي سپورټ نشته دی خو دغه د ملګرو ګاډي دي ملګرو ورته ورکړي دي. دغه ګاډي کې دا ګرځي او دا ګاډی چې کوم دی د مسلم لیگ نون والا دی نو چاته سرکل تاو کړی او دایره ته تاو کړی وه او په هغه کې مختلف قسم مذاق او ټوکې په دې پسې ګړې وې چې یاره زموږ سپورټ خو تا سره دی خو مطلب دا ګاډی ماته اشنا غونته ښکاري. ډېر زیات مې د زړه په دې خبره باندې خفه شو. بل مې یو داسې قسم پوسټ ما وکتو په هغه کې ورکړي و چې یاره دغه حال دی نو او خنداګانې ایموجي پسې لګولې وې. خان رور مبارک زیب ډېر زیات یو ساده او سمپل سړی دی. په خپل تقریر کې یا په خپله جلسه کې به چېرته هم د چا مخالفت نه کړی چېرته هم په چا پسې خبره نه کړي. د ریحان زیب خان دا رور مبارک زیب خان دا خو د عوامو د خلکو په مینتونو او په سوالونو زاریګانو باندې الیکشن ته ولاړ دی. ګنې هغه دې خبرو ته چېرته تیار و هغه دې خبرو ته چېرته رډي و چې یاره ریحان زیب خان دا یو خواهش و چې یاره الیکشن وګټمه د قوم خدمت وکړمه د قوم د خدمت دپاره راپاڅېږمه. دا ارمان به ته پوره کړې او د ریحان زیب خان روح ته به لږ سکون په دې خبره میلاو شي چې د ریحان زیب خان د خدمت نتیجه او د هغه ارمان چې کوم دی د مبارک زیب خان په شکل کې پوره کیږي. نو هغه ریحان زیب خان تاسو نیر شو اوس د هغه د رور دغه غریبۍ پسې یو قسم له مذاق او مسخرې کوئ. څومره بې ضمیره یاستئ تاسو یار. زه یو سیاسي پارټي هم نه سپورټ کوم. څوک ښه کار کوي د دې قوم دپاره د پښتنو دپاره د هغه سره به زه سپورټ کوم خو هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي دا به پکې بالکل نه. خو یو ښه سړی که هغه په هره پارټۍ کې په کار زموږ د خلکو له دا ده چې شهید ریحان زیب په وجه باندې کوم الیکشن په دې حلقه باندې ملتوي شوی و نو په دې کې چې څومره هم کینډیډیټ ولاړ دي چې هغې ویلي وې چې یاره موږ نه ودرېږو بس پرېږدې دا ګټه موږ هغه له ورکوو که داسې هم نه شوه کولی نو ورته به ویلي وې چې وروره ته په خپله حلقه باندې الیکشن لړاو که زه څومره هم سپورټ زموږ نه کېږي موږ به تا سره کوو چې مالي په کار د دې کینډیډیټس دا به په دې حلقه کې چې کوم ولاړ دي الیکشن ته دا و چې ریحان زیب خان رور ته مبارک زیب خان ته ویلي وې چې څه قسم سپورټ وي څه قسم هیلپ وي موږ تا سره تیار یو ته خپل الیکشن وکړه موږ به خپل الیکشن وکړو. کم از کم داسې قسم شیزونه مه کوئ. په دې باندې ډېر زیات بدې ښکاري او څومره ډېر زیات بې حسه یو موږ دا د دې خبرې ثبوت موږ ورکوو. بهرحال خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږي نوي ویډیو کې. تر هغه د مال راکړئ اجازت. د الله په امان.